نو چې موږ او تاسو څاروي وو غرض مې دا دی چې ښه څاروي وو ځکه الله پاک وایي زما لپاره چې کوم مال خرڅ کړې هغه بهترین مال پکې ګوره دا نه چې کوم شی درنه راځي او بیا د قربانۍ ځای ته چې کوم دی نه شي دې راکاږي او یا چې کوم دی نو خپل ګوډی یا په سترګه باندې چې کوم دی نو وروسته د دې څاروونه په خپل ځان ساتي اکثره خلک تیاره کوي یا بعضې خلک هغه څاروی واخلي او شرط ورته دا ولګي چې څاروی ته نه اخلمه نو دا به ته په دې خپل کور کې ساتي دا ورته شرط دا شرط دا بیعه په دې سره نه کېږي دا بیعه هغه زه ټیک ونه کړله د مخکې نه دا بیعه دلته خراب نو د قرباني به څه صحیح شي حالانکې تا څاروی واخېستو هغه په خپله خوشحالۍ باندې وایي یاره بس تا څاروی واخېستو ځای مې ورته سره نشته دی او ما سره دا دونه وخت تېر کړو دا دوه درې ورځې لس ورځې به نورې داسې تېرې کړي په خوشحالۍ باندې هغه درته په خپله باندې وي او زه به یې درله وساتم بس بیا ټیک ده ودې ساتي هغه خو بیا چې د مخکې نه شرط لګول چې اخله مې دنه په دې شرط و چې دا سره به یې ساتي دا ټیک دی اوس که ته دا څاروی خامخا هغه باندې ساتي ستا کور چې کوم دی نو پوخ دی ماربت یې لګولي دي څاروي دې مخکې نه ساتلي هم نه دي او ته وایې چېرې دا څاروی دې خامخا وساتي بیا ورته ووایه د دې څونه ورځې چې دې وساتو د دې به درته پیسې اجرت به درکړم بیا هم ټیک ده خبره نو بعضې خلک چې په دې شرط باندې والي چې څاروی خو درنه اخلمه او هغه هم غریب وي چېره هسې نه چې ډېره روانه شي بیا پاتې کړي بیا مو ته دومره کړې ده او خبره پاتې نه شي نو بس هغه وایي بس ټیک ده یاره بس دا سم به درته وکړو څاروی رانه بس اوس واخله په دې پیسو باندې په دې قیمت باندې دا زما چې کوم دی نو هغه دا نو د مخکې نه هغه دا شرط هغه لګول نه دي پکار نو په هغه په خپله خوښه باندې وایي په خپله مرضۍ باندې وایي نو بیا چې کوم دی نو هغه ډېره ښه خبره ده ډېره بهتره خبره ده او که نه هغه په خپله خوښه او په خپله رضامندۍ باندې هغه داسې نه کوي نو بیا ورته دا شرط د مخکې نه هغه لګول نه دي پکار قرباني هغه څه شی دی صحابه کرام د الله د رسول نه تپوس کوي ما هذه الاضاحي الله رسوله دا قرباني دا څه شی دی دا څه دي نبي عليه الصلاه والسلام هغې ته جواب ورکوي سنت ابيكم ابراهيم دا د ابراهيم عليه السلام تاسو د پلار نیکه سنت دي الله رسوله دا خو پېژنده چې قرباني زموږ د پلار نیکه د ابراهيم عليه السلام د هغې سنت دي خو زموږ دپاره په دې کښې څه دي دا یې ونه ویلې چې غوښه خو ده که نه دروند څاروی دی اعلان کړو غوښه خو به راشي که نور د الله د رسول نه تپوس کوي زموږ دپاره په دې کښې څه دي غوښه خو ورته معلومه وه چې دا غوښه خو پکې هلته شته دا خو راځي کور ته خو نور په دې کښې څه شي د الله رسول نبي علیه الصلات وسلام ورته وفرمایل ارشاد مفهوم دی چې د څاروي د هر ویښته په بدنه کې تاسو لپاره یو ولي څاروي باندې څومره یې په ګډه باندې په تیرۍ باندې په میخه باندې هر ویښته په بدنه کې نبي علیه الصلات وسلام وفرمایل تاسو لپاره یوه نیکي ده عایشه رضي الله تعالی عنها حدیث نقل کوي چې د څاروي وینه چې کوم دی نو هغه توی شي یو څاڅکي باندې الله پاک انسان ته یو نیکي ورکوي دا دومره بهترین عمل دی زموږ یو څاڅکي باندې د دې د اعضا چې کوم دی نو دا راجمع شي بهرحال مسلې ډېرې دي آینده جمعه کې به قرباني باره کې ووایو مسایل پکې ډېر زیات دي خو دا یو څو خبرې هغه مخکې نه هغه یاد ساتل قرباني اول دا کېږي په چا باندې چې کوم کس د نصاب خاوند دی هغه باندې قرباني کېږي د نصاب خاوند هغه څوک دی شریعت چې چاته مالدار ویلی اوس شریعت چاته مالدار ویلی د چا سره چې ونیمې تولې سره لري څه د شریعت مالدار دی به قرباني کوي د چا سره چې سره زر نشته چاندي ده ورسره 52 تولې نن سبا توله په څو دی تاسو معلومات کړئ په 3000 یا تر کم یا تر پاسه دغسې به وي نو بیا 52 تولو کې زره بوله ورکړه غالبا دغه 52 تولې کا نو 1.5 لاک 1,50,000 غالبا دغسې راځي اوس نه سره زر شته نه چاندي شته خو 1.5 لاک 1,60,000 روپۍ دا تا سره نقدې پرتې دي بیا هم در باندې ګوره قرباني شته بیا به هم قرباني کوي اوس نه پیسې شته نه سره زر شته نه سپین زر شته د تجارت مال دی تجارت لپاره چې راوځي هغې څه خرڅول کې بلا څاروي دي چې کوم ځای ودرولي دي پردیو دوکان دی یا نور تجارت دی بلا نو تجارتي مال هغه د تا سره دی او د هغې نصاب برابر دی دا کوم چې تا ته دا نصاب تا باندې قرباني کېږي
اوس دا څلور وانه چیزونه نشته خو په کور کې یو د ضرورت لپاره ساماني او یو غیر ضروري ستانه پرېږدي هغه مې انسان خپلې ګټې لپاره ساتلی لکه یو دوا د ضرورت دی تا سره دوې څلور ولاړې یو موبایل د ضرورت دی او تا سره دوه درې دي د 50,000 د 40,000 د 30,000 دغسې د کور نور ټول سامان هغه په دې باندې قیاس کوئ نو څو چې تا سره دا نصاب برابرېږي د دې سامان او دغه نصاب ته هغه رسي دا نصاب برابرۍ نو په دا باندې قرباني کېږي یا قرباني کول خو د ټولو نه اول چې زمونږ او ستاسو نیت زموږ د قربانۍ په باره کې چې کوم دی نو هغه خالص وي موږ او تاسو ټول څومره ملګري قرباني کوو نو چې زمونږ او ستاسو نیت خالص یو د اوس نه چې کوم دی نو هغه کوم کسان قرباني کوي نو هغه خپل ویښتو او خپل نوکان هغه چې کوم دی نو مه واړه کوئ لس ورځې مخکې یو مستحب عمل دې ثواب پکې ورته ملاوېږي که ویې کړو الله جل شانه به دې کس ته ثواب او کنه دا عمل ونه کو خامخا یو کس داسې دی هغه ډېر زیات خبر دی نوکان یې چې کوم دی نو غټ کړي او هلکه ولې دا کتابونو کې راغلي چې نه به واړه کړي ستا نه خو لوی ځنګلي جوړ شوی دا خو نه دي پکار